دا روژه کې ځل نه دا د هر یو کس په ځان باندې چې آینده روژه کې کېدی شي چې دا ځل نه راځه دغه د رمضان مبارک د 11 شپې پاتې دي په دې کې به الله جل شانه رضا کوي دا یو موقع ده او دا چانس او دا موقع ده به د لاسه نه زمارو رمضان المبارک په اخري لسو شپو ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف ته ناسمای آیات کریمه ستاسې به الله جل شانه فرمایي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تاسو د خپلو زنانو سره کېدی پاڅئ مو چې په کوم وخت کې تاسې په جوماتونو کې اعتکاف کوئ او دغه اخري ورځې د رمضان المبارک اعتکاف ته ناست یو ما ځان بخئ د ډېرو کارونو نه به ځان ساتئ زما محترم وروڼو حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د معتکف مبارک څوک چې اعتکاف ته کېږي زموږ ستاسو پښتانه ورته چیلم وایي پلانکې وایي چیلې ته ناست دی و اعتکاف اصل کې څه ته وایي یو ځان بندولو ته د یو کار کوي ځان حصارول په جومات ځان بندول د دنیا د نورو کارونو او صرف جومات ته وخول کې دی ته اعتکاف وایي معتکف د معتکف اعتکاف والا په مسجد کې ناست دی زما ورور او د دنیا د ټولو کارونو نه ځان بند کړی دی د کاروبار نه د بچو نه د تجارت نه د پټي نه د دکان نه او الله جل شانه ته په دغه کور کې ناست دی چې الله ما بخښي او ما سره مسلمانان ظلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د معتکف مبارک هو دا معتکف چې اعتکاف ته چې څوک کې ناست سړی دی او ښځه هو يعتكف الذنوب ذا ذات گناهونو نه بچ کی ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات او الله جل شانه هو د پس یو رجسٹر کولاو کې د ټول نیکونو کارونه عام انسانان چې څومره نیک کارونه کوي د پس الله جل شانه په دې لاسو شکر او هغه نیکي دي گویا چې دا سړی چې په دنیا کې څومره نیک کارونه کوي او په کومه طریقه باندې کېږي د اعتکاف والا سره او ښځه پسې باندې هغه نیکوي ولې دغه لس شپې ورځې په ځان باندې لازمې کړو جومات کې کېناستو دا چاته صدقه نشي ورکولی الله به صدقه ورکوونکي ثواب هم دغې سړي ښځې ته ورکوي دا جهاد په دې لسو شپو ورځو کې نشي کولی الله جل شانه په دې سړي ته د جهاد دې ښځې ته د جهاد د اجر او ثواب دا په دې لسو شپو ورځو کې تبلیغ نشي کولی الله جل شانه په دې سړي ښځې ته د تبلیغ اجر او ثواب دا په دې لسو شپو ورځو کې امر بالمعروف په نیکۍ سره امر چاته نشي کولی نو امر بالمعروف ولا اجر هم نه ملاوي دا د دې لسو په دې لسو شپو ورځو کې نشي بندولی ځکه په جومات کې ناست دی په جومبله کې دغه خور ناسته ده دغه مور ناسته ده نو دلته به الله جل شانه د هغه چا ثواب ورکوي څوک چې د بدۍ نه بندوي زمارو د لارې نه چې څوک اصغیر خوا کوي دا خو په لاره باندې نشي تللی په جومات کې ناست دی د لارې نه چې څوک هغه د تکلیف څیزونه لرې کوي هغه اجر او ثواب به هم درته ملاوي بلکې اسلامي سرحد حفاظت دا نشي کولی اعتکاف کې ناست دی دلته به الله جل شانه د هغه ځوان د هغه رابط چې اسلامي سرحد حفاظت کوي د هغې ډېر اجر او ثواب په حدیثو کې راغلی په قرآن عظیم شان کې هغه اجر او ثواب به دغې سړي او دغې ښځې ته ملاوي یعنی چې څومره نیک کارونه دا په اعتکاف کې هغې ته نشي رسېدی او نور خلک یې کوي دا به دغې معتکف ته هغه اجر او ثواب په عملنامه کې اچوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حیات مبارکه کې اعتکاف ته خامخا ناست دی یو ځل نو ناست او بیا یې دا ورځې ځایونه اعتکاف چې دی دا سنت مؤکد دی ما درته ویلي په ټوله علاقه کې چې یو سړی کېنه ناست په ټوله علاقه چې د تاریک د سنت وایي تارکین د سنت وایي ټوله علاقه کې ګناهګار د ټوله علاقه به بیا راجمع کېږي او یو کس به منتخب کړي چې هلکه ته کېنه خرچم دې مونږ ته رسي ستا پیسې او ستا د بچو روپۍ مونږ ته رسي خو د الله دپاره اوس موږ په دې جومات کې کېنه څوک نشته چې مونږ چېرته ګناهګار نه شو نو خامخا به یو کس کېږي زما ورونو زما خویندو کوم ځوانان چې اعتکاف ته کېږي د هغوی قدر او عزت وکړئ ځکه زما او ستا غاړه الله جل شانه موږ ته خلاصوي زما او ستا غاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلاصوي دې باندې ځان پوه کړه
مارونو زما خوند دې اعتکاف ته چې کوم مرګره کېناسته هغه ته شربت رالېږي اعتکاف ته چې کوم مرګره کېناسته او سرسایه پې کېدله ستا په جومات کې 10 کسان اعتکاف ته ناست او په دوی سرسایه کېږي او غریبانان دي دغو ته سرسایه ورکړه بل چا ته نه ورکوه ځکه زموږ ستا غاړه الله جل شانه په اعتکاف والا باندې چې ستا زکات څومره کېږي څومره ثواب تا ته الله درکوي بل چا په ورکړه باندې تا ته اعتکاف والا ته سرسایه ورکړه د نورو خلکو له ډېر اجر تا ته په دې ملاوي چې تا د اعتکاف والا ته سرسایه ورکړه دوی حوصله افزایي دې وکړله د اعتکاف ته چې څوک ناست دی د کپړو ته ضرورت دی او چې کپړې ورته وکړه ځکه زموږ په غاړه الله جل شانه دا دی سالم دې پخپلی دی نو جماعت دې ورته راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې عام اعتکاف ته نه دی ناست او چا ته جماعت دې ورکړه یو کجوه ورته ورکړه یو ګوګوبه ورته ورکړي نو د ګناهونه معاف شو او الله جل شانه به د دا څټ د بدن نه ورکړو آزاد یو ګوټ باندې او بیا چې اعتکاف ته ناست دی او جن دی او ستا غاړه یې آزاده کړې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دلته راوړی چې اعتکاف ته ناست دی او جن دی او تا ورته کجوره ورکړه یو شربت دې ورکړه لکه ګلې دې ورته راولېږه سبزي دې ورته راولېږله ښوروا دې ورته راولېږله د ده د پیزار هم دې وکړه د ده د کپړو هم دې وکړه ده ته یې سرسایه ورکړله الله جل شانه په تا باندې څنګه ویل خپله نشي کېناستی زما خور او زما ورور نو قدر سره نشته مصروفیات دې ډېر چې هر چا ته تپوس کې والله بیزي هلکه دا بیزي او دا مصروف پکې راځي په څه کې مصروف وي په دوکان کې مصروف وي په څه کې مصروف وي والله په تجارت کې مصروف وي په څه کې مصروف وي په ډاکټرۍ کې مصروف وي مصروف خو موږ دغې ته وایو والله مصروف دغې ته وایي چې هغه په ذکر کې مصروف وي په قرآن کې مصروف وي په مدرسه کې مصروف وي هغه په جهاد کې مصروف وي یا مسلمان په تبلیغ کې مصروف وي هغه مسلمانانو په خیر کې مصروف وي هغه مسلمانانو په نصرت او حکومت کې مصروف وي دغې ته موږ مصروف وي الله جل شانه دغه مصروفیات دا ولې چې د بل چې په ډاکټرۍ کې مصروف وم الله اعتکاف ته نشو کېناستی الله جل شانه فرمایي چې ما خو د رزق وعده تا سره کړې وه د ډاکټرۍ نه علاوه ما رزق نشو درکولی نه وروره که دومره عقیده تا په ډاکټرۍ وساتله که ډاکټري ما دا 10 ورځې بنده کړه زه به د ولږې نه مړ شم زما به د ولږې نه مړ شي دا ډاکټري تا خپل رب ګرځولې خپل الله دې ګرځولې یہ ډاکټرۍ تا اصل کې ته د خدایي نظر کې هغه شرک دی پرېږده له سره ډاکټري انجینر صاحب ورته وایي انجینري مې پرېښودله زه به د ولږې نه مړ شم زما بچي به د ولږې نه مړ شي نه الله جل شانه درته بغیر ستا د انجینرۍ د رزق نشي درکولی ولې نشي درکولی که ستا دا عقیده وه که ما انجینري نه سپه پرېښودله زه به د ولږې نه مړ شم تا انجینري خپل خدای خپل اله دې ګرځولی خپل معبود د انجینري ګرځولی ده دغه رنګې د تجارت کې دکانداري کې او ته په دوکان باندې زه به د ولږې نه مړ شم راځه چې جومات کښېنه الله جل شانه در باندې څومره غیرت کوي زما وروره که ته وایې چې نه په دوکان ما بند کړه د ولږې نه مرم نو تا د دوکانداري خپل اله او خپل معبود او خپل خدای دې ګرځولی توکل هغه په الله جل شانه باندې برابر ساتي خاصه ته مصروف یې زه در سره منم راځه یو مسلمان بندګ لاس ته ونیسه چې ځوانه ای بوډا ای بابا ای ماما راشه اعتکاف ته کښېنه خرچه دې ماتې رسېږي جوړه جامې درته کوم بیزار درته اخلم ټوپۍ پټکۍ درته اخلم رومال درته اخلم او ستا د کور چې څومره خرچه ده د خپل وخت مناسبه به زه درکړم مثلا زه روزانه تا ته 1000 روپۍ درکړم 10,000 روپۍ د مسلمان ته ورکړه تا کښېنم د هغه هم اجر وشو او څومره ثواب چې د هغه کېږي دومره الله جل شانه داسې مصروفي د مصروفیتیا راځه د دې سلم شته د دې کفاره شته مسلمان کېږي نو زموږ اعتکاف ته چې خلک کېږي اکثره په جوماتونو کې والله که څوک مشکل هم د غریبانو مسلمانانو مشکل په الله جل شانه ځان وښئ اعتکاف ته مه ګورئ چې څوک ناست دی احمد ناست دی محمود ناست دی اعتکاف ته چې هر څوک کېناست نو دا الله جل شانه خپل کیسه د توفیق ورکړه اعتکاف ته یو خور یو ځوان ناست دی او هغه ودلی قسم په الله د خوب د ده په عبادت کې حسابي اعتکاف ته یو خور یو ورور ناست دی
او هغه خاموش دی، نه ذکر کوي نه تلاوت کوي، هسې خاموش دی، قسم په الله دې وخت کې ده ته اجر او ثواب ملاوېږي، ده پسې دغه وخت کې نیکۍ نه لیکل کېږي. د اعتکاف والا خوراک دا عبادت دی، د اعتکاف والا خوب دا عبادت دی، د اعتکاف والا خاموشي دا عبادت دی. دا زه نه وایم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. دا اعتکاف داسې مثال دی چې ته دلته کښېنې، یا الله ستا د دې کور نه به زه نه خوځېږم، زما ګناهونه به معاف کړې. 10 ورځې ناست دی الله ته ژړاګانې، الله زه نه کوزېږم، زما ګناهونه به معاف کړې، الله ما به بخښي، زما مور به بخښي، الله زما پلار به بخښي. که ستا مور او پلار ژوندي دي او که مړه دي په الله باندې وبخښه. نه الله زما نه مور پلار به بخښي، زما نه دوستان به بخښي. الله ما ته دغه مشکل دی، الله دکانداري مې صحیح نه کېږي، الله زما دکان به چلې، زما تجارت صحیح نه کېږي، الله زما تجارت به چلې، په الله باندې درته کارونه برابرې. یو د عام انسان دی، یو سختدلی انسان کور ته یو ورځ ورشه، یو خانجي صاحب د نواب صاحب چې زما دا ضرورت دی راته یو خبرې کولې ورته شو، بیا ورشه لکه چې نس ځلې وویل. او دا ورتګ څنګه دی؟ ته چې کله ورشې او هغه تا شړي ورته د هغه په دروازه کې څملي، 10 ورځې د هغه په دروازه کې پروت وي، هغه رحم نه راځي تاسو ته. ولې به نه راځي؟ نو الله جل شانه ارحم الراحمین دی، رحم کوونکو بادشاه دی، د رحم طریقو چل خپلو بندګانو ته ښيي. په دنیا کې چې څوک په چا رحم کوي، الله په اسمان کې به د مسلې باندې رحم کوي. چې یو انسان د سختدلی انسان دروازې ته 10 ورځې 10 شپې څملي، هغه ستا حاجت پوره کوي، الله به یې نه پوره کوي، جواب راکړي به یې نه پوره کوي. زما ورونو زما خویندو چې اعتکاف ته کومه خور کېناسته، ورور کېناست، دا اعتکاف دا عمل د دوی الله جل شانه ته قبول دی. زنانه هم اعتکاف ته کېناستلی شي، نو زنانه مور ده، د بچو مور د اعتکاف ته کېناستله، پروا نه کوي د اعتکاف په هغه جوړکله کې د هغې نه بغیر د ضرورت نه نه وځي. ضرورت څه شی دی؟ زما ورونو زما خویندو، اودس ته وتلی شي، بلکل وتلی شي. چې اودس دې نه وو د ورځې تا 100 اودسونه کول په اعتکاف کې هم درته جایز دي. ځکه معتکف ته اعتکاف والا د ښځې او سړي ته خپله جوړکله کې یا سړي ته په جومات کې ناسته د اودس نه غیر دا بهتره نه ده، پکار ده چې په اودس کې ناسته. نو اودس ته وتلی شي، دا عذر دی. دغه رنګې باتروم ته تلی شي د خپل قضای حاجت لپاره. په جومات کې سړي تلی شي باترومونو ته، او په کورونو کې ښځې تلی شي، دا یو ضرورت دی. دا اعتکاف ته خور ناسته ده، لوګان ورته چا راوړي چې دا درسره سپین که ذکر کوو، دا لوګان سپین که په خپله خونه کې بلکل یې کولی شي، په خپله جونګله کې ټماټر سپین که بلکل یې سپینولی شي. یو څه ضرورت شو د ماشوم د پاکېدو په هغه خپله جونګله کې بلکل پاکولی شي. ماشوم ځان ته راوغواړه کپړې ورته بدلې که بلکل ورته کپړې بدلولی شي. خوله بندول په اعتکاف کې نشته، دا ځینې زنانه په خوله بندوي، دا ګناه ده. د خبرو روجا دا زموږ په شریعت کې نشته، دا منسوخ شوې ده، دا په نور شریعت کې دي. زموږ په شریعت کې خیر خبرې کوي، کوله خیر خبرې، غیبت پریشاني کوي. کوم اعتکاف والا چې د چا غیبت وکړي، سړی دی که ښځه، اعتکاف یې ماتېږي، نو خو اعتکاف یې مقبول کېږي، ثواب یې کېږي، ثواب یې ختمېږي. مقام ته بچا نه لګي، منزل بچا ته نه کوي، بغیر د ضرورت نه کې یو سړی د جومات نه ووت، اعتکاف یې مات شو، خبره یې ختمه شوه. دغه رنګه کوشش په اعتکاف والا کوي چې ځان سره موبایل یې وساتي، وساتي فیسبوک به پې نه کوي، جومات کې دغه تصویرات دي، د فیسبوک کول دا ګناه ده. ما یو موبایل یې ځان سره ساتلی دی، ستا کور کې څوک نشته دی، د کور د احوالو نه ځان خبرې بلکل یې خبره وه. بیبي سره په موبایل بلکل ضرورت موافق خبرې کولی شي، اعتکاف والی کولی شي چې ضرورت ګناه نشته. دغه رنګې ستا په جومات کې اعتکاف والا زما ورور جومات ناست دی، جومات کې باتروم نشته، ستا د قضای حاجت د ضرورت هغه باتروم لیټرین نشته، بلکل په بل جومات کې په بله محله کې باتروم دی شي، ټول نه نږدې کړو ته اجازه دې هلته وواخلی شي، باندې بل ټول ته نه ایساري. ستا په جومات کې د اودس پروګرام نشته، بلکل بل جومات ته اودس ته تللی شي، یا بل جومات در سره نږدې نشته، کور دې نږدې دی، بلکل کور ته مو اودس ته تللی شي، اودس وکړه. زما وروره ته اعتکاف ته ناست وي، ستا د جومات د راوړلو څوک نشته دی،
ستا زوی نشته دی، ستا وراره نشته، ستا د ترخې نشته، دوست نشته، کور ته لاړ شه، جومات یې ځان ته راوړه، په جومات کې به جومات یې کې کور کې چا سره به عبث خبرې نه کوي. دا ویلی شي چې سبا لکه غوښه پخه کړې او سبا ته یې ډېر پخې کړې ما ته سلاد راوړی او ما ته اچار یې راوړی، دا خبرې کوم. یا پلانکې کار داسې وکړې هسې وکړې ډېر به یې ساري کړي نه ځان ته به جومات یې راوړي. د پېشمني راوړی د پېشنمي راوړی دی څوک نشته دی، بلکل محله کې داسې څوک نشته چې تا ته پېشنمي راوړي یا خلک بېکاره دي. نو داسې وکړه چې کور ته لاړ شي ځان ته پېشمني راوړي او جومات کې نو دغه ضرورتونه چې هغه په بل چا بل څوک ستا نه برابروي او ستا هغې ته ضرورت وي دا ورکوي ډاکټر ته نشي تللی. که ستا ډېر ضرورت هم شو او ډاکټر درته نه راته ډاکټر ته لاړې اعتکاف نه ماتېږي. څه به کوې؟ دلته ځان ته دوايي راوغواړه، دلته ځان ته ډاکټر ته وغواړه. په اعتکاف والا الله جل شانه د بیمارۍ پروا نه کوي. اوس ډاکټران ماشاءالله کوي، ډاکټران ورونه کوي چې کوم اعتکاف والا بیماران شو جواب درپسې نه راځي د الله لپاره هم مجبورو ځان ته بیج او مصروف مه وایه راشه د اعتکاف والا ته راشه دلته دوايي ورکړه الله جل شانه به درته اجر درکړي. ته چې اعتکاف والا ته راغلې او دوايي دې ورته ورکړله نو ته خو ډاکټر یې مصروف وایي دغه اعتکاف والا نه پیسې مه اخله الله جل شانه به دغه ټول اعتکاف اجر او ثواب تا ته درکوي او د دې معتکف اجر او ثواب به الله کمې درکوي. دې لري مسلمانان کوي زما محترم اعتکاف کې فضول خبرې، اعتکاف کې جنگ، اعتکاف کې غیبت دا به بالکل نه کوئ. لس ورځې الله جل شانه ناست دي، بچي دې پرېښي دي، لوڼه دې پرېښي دي، کاروبار دې پرېښی دی، دوستان دې پرېښي دي، خپل کور دې پرېښی دی، راغلی په جومات کې په فرش باندې وږی تږی څو ورځ په دغه یو چوکله کې ناست او اعتکاف کې دې وکړي چې اجر درته میلاو شي. ولې بیا دا ډېره د تاوان خبره. اوس راځو لیلة القدر ته. ما یو صورت ستاسې موضوع کړو سوره قدر. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې التمسوها فی عشر الاواخر، په آخري لسو شپو ورځو کې په لسو شپو کې د لیلة القدر دا ولټوئ او بیا په تاقو کې په یویشتم کې، په درویشتم کې، پنځویشتم کې، اوویشتم کې، نهویشتم کې دا ولټوئ. اوس تاسو کوئ اعتکاف پسې یو ورور یا یو خور ناسته او دا هره شپه د ماسخوتن لمونځ برابر کوي، د سهار لمونځ برابر کوي. خامخا چې اعتکاف ته ناست دی سړی په جومات کې خو جمع به کوي که نه، جومات کې اعتکاف ته ناست دی دا به وختي راپاڅي تهجد به کوي که نه، د روزانه چې دا تهجد کوي او تلاوت کوي د شپې په څه حصه کې قسم په الله چې دغه سړي لیلة القدر ولیده، لیلة القدر اجر او ثواب قسم په الله دغه سړي د کور ته میلاو شو. ځکه چې چا په شب قدر کې لږ وخت عبادت وکړو د قدر په شپه کې په شب قدر کې چې لیلة القدر ورته عارف کړي په دې کې چې چا لږ وخت عبادت وکړو او د سحر او د ماسخوتن لمونځ په جمع دې سړي کړی دی قسم په خدای د شب قدر ثواب دې ته میلاو. اوس اعتکاف ته کوم نور ناست دی او دا خو هره شپه عبادت کوي دغه لسو شپو کې به خامخا یو شپه د شب قدر یو د تاجر او ثواب دغه خور ناسته ده او دا عبادت کوي په دغې لسو شپو ورځو کې ناسته عبادت ته زما دغه خور نو قسم په خدای چې د شب قدر اجر او ثواب دې ته میلاو شي. الله جل شانه فرمایي إنا أنزلناه في ليلة القدر موږ دا قرآن شب قدر کې نازل کړ. الله جل شانه دا خو قرآن عظیم الشان په شب قدر کې نازل کړی دی. الله جل شانه اوس د دې عزت ته اشاره کوي وما ادراک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا څه پته ده ما لیلة القدر دغه د قدر شپه دا څه شی دی. الله جل شانه دا نه غواړي چې بندګان دې ماته جواب راکړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ماته جواب راکړي. دا سوال داسې سوال نه دی چې الله جل شانه دا غواړي چې ماته شابه تاسو جواب راکړي چې لیلة القدر څه ته وایي تاسو جواب راکړئ ماته نه غواړي بلکې دا د عزت او شان ته اشاره ده چې زما بندګانو تاسو ته څه پته شته چې شب قدر څه ته وایي نه تاسو ته پته نشته وکړئ. الله جل شانه فرمایي زه درته د خپل سوال جواب خپله درکوم. لیلة القدر خیر من الف شهر دا د شب د قدر شپه چې ده دا بهتره ده او غوره ده او افضله ده د زرو میاشتو د عبادت. لکه الله جل شانه فرمایي چې
چې د زرو میاشتو د عبادت دومره ثواب د دې نه دی بلکې د دې نه د دې ډېر ثواب دی خیر من الف شهر زرو میاشتو د قبول شوي عبادت نه د شب قدر ثواب ډېر دی کلونو ته چې واړه حساب ورکړو د درې اتیا کاله او څلور میاشتې راځي زر میاشتې درې اتیا کاله او څلور میاشتې راځي درې اتیا کاله عبادت ته کېناستې اعتکاف ته زما ورور کېناستې او دا شب قدر اعلان دی د درې اتیا کاله او څلور میاشتې قبول شوي عبادت ثواب تا ته ملاو شو لکه زموږ ته عمر شپېته کاله پنځه شپېته کاله اویا کاله اتیا کاله او په یو شپه درته د درې اتیا کاله او څلورو میاشتو اجر او ثواب ملاو شو او د دې نه ډېر دا خو که زر میاشتې حساب کې درې اتیا کاله او څلورو میاشتې کېږي او الله جل شانه فرمایي خیر دا غوره ده بهتره ده هغه شپه د زرو میاشتو د عبادت نه روژه وسوچ اوس الله جل شانه ته علم دی چې دا څومره غوره ده یو په لسر زرو میاشتو د عبادت نه دا شپه غوره د عبادت نه زیات دی یو په زره دی یو په لکه دی یو په یو کروڑ دی لکه دی خیر کې څوک ویلی شي چې د الله جل شانه مرامي مبارکه دغه دی نشي ویلی څوک نو پته یې نه لګي چې الله څومره اجر او ثواب ورته په یو شی باندې نو دا الله علم ته دا خبره کوي چې یو په کروڑه باندې به ماته کوي زرو میاشتو نه زیات اجر ثواب راکوي یو په اربه باندې راکوي یو په میلیارډ الله څومره به راکوي الله جل شانه دا خبره متاسف د آیات کریمه ولې نازله د دې شان نزول د حدیث شکل راځي نو هغه شان ورود وي یره دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایو لانګي راغلو بلانګي مختلفو بلانګي واقعا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او شان نزول د سورۃ د قرآن عظیم شان آیات د سورۃ د څه بارک نازل شي د دې بارک نازل شوی تفسیر او معانی مختلف حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور متقین ولید یره د چا زر کالو او د چا 500 دی د چا 300 دی د چا 2000 دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ولید زما د امت په شپې دا یو کال په منځ کې الله دا زما امت کار څومره عبادت کوي دا یې خپل عبادت ته نشي رسېږي چې زر کال عبادت او چې شپې ته او بیا کار عبادت جبريل السلام راغی چې الله جل شانه سلام کوي او الله جل شانه فرمایي چې ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر رضا استومت من داس یو شپه ورکړه یو شپه می ورته ورکړه چې د دریا کال او څلور میاشتې چې عبادت نه وکړي د اجر او ثواب ډیر ملوي دي ورته سره د لاس کال شپه د حساب ورته کوه څو کال یو سړی دی شپېته کاله عمر دی او په دې کې 50 کاله شپه 50 شپې قدر ولیدي چا به حساب ورته وکړه هغه امت ستا اجر او ثواب ته نشي رسېدلی ای محمدي ځوانه ای محمدي پیغلې رسول الله صلی الله علیه وسلم امتۍ هغه اجر او ثواب تا ته چې کوم الله جل شانه درکوي او نورو امتونو ته ولې نه ورکوي یا مفسرین حضرات فرمایي تر دې آیات شاید نزول تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم اسرائیلی بندا غالبا حضرت شمعون علیه السلام دې ذکر چې زر میاشتې نو الله جل شانه په لار کې جهاد کوي ټول نه لري د شپې عبادت د ورځې جهاد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د امت څومره عمر نه دی الله زر میاشتې خو زما د امت عمر نه دی دا خو درې اتیا کاله او څلور میاشتې دي او هغه دا صرف عبادت د الله کړی دی دا آیات دا سورې قدر نازل شي چې پروا نه کوي یو شپه مې ستا امت ته ورکړه یو شپه مې تا ته درکړه د دوی د قبول شوي عبادت نه پکې تاسو ډېر اجر او ثواب کوئ یا دریمه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني اسرائیل پیغمبران د هغوی ذکر وکړه صاحب ایوب علیه السلام زکریا علیه السلام او دغه رنګ د یوشع نوح علیه السلام او د حزقیل علیه السلام د دې ذکر فرمایو چې دوی د سترګو د رب په اندازه زر میاشتې د الله جل شانه نافرماني نه کړې او د الله جل شانه د عبادت نه غافل شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر د الله جبرئیل علیه السلام راغی چې راځه
دا امت ته یو شب قدر ورکړو د زرو میاشتو د قبول شوي عبادت نه به هغوی ته ډېر اجر او ثواب ملاوي. وما ادراک ما لیلة القدر. اے مسلمانه بنده تا ته څه پته لګي چې دا شب قدر دا څومره عزت لري؟ قدر ورته ویل ځان شب قدر. قدر په عربي کې په دریو معناګانو استعمالي. تقدیر مقادیر چې ورته وایي الله جل شانه چې کوم تقدیر لیکلی دی چې ځمکه او اسمان پیدا کړي د دې نه مخکې الله لیکلي چې دا بنده به داسې کېږي چې دومره عمر دومره اذکار وکړي دومره مونځونه وکړي او دومره خوراکات وکړي او دې وخت کې به مړ کېږي او دې وخت کې به پیدا کېږي. دې ته تقدیر خو پیدا یا خو د دې مراد دا ان انزلناه فی لیلة القدر. یعنې موږ قرآن عظیم الشان نازل کړی دی په لیلة القدر کې. او لیلة القدر دې ته وایي چې د یو کال نه تر بل شپې پورې د دې کال نه یو کال لسټونه فرشتو ته حواله کېږي چې دا به مري دا به واده کېږي دا به پیدا کېږي دا به داسې کېږي دا به داسې. معنا یې شوله تقدیر. قدر معنا تقدیر. بله معنا یې دا ده قدر چې دی د عزت ته وایي وما قدر الله حق قدره. د خلکو د الله جل شانه ځینې عزت نه نو که د عزت معنا مراد شي یا دا داسې مبارک شپه ده چې قرآن په دې کې نازل شوی یا داسې مبارک شپه ده چې جبرائیل علیه السلام پکې راغلي فرشتې پکې راغلي د الله د خوا نه سلامته دغه شپه د خپله دا شپه د عزت شوه. او یا چا چې په دې شپه کې عبادت وکړو دغه سړی د ښځه به عزتمند شي د الله په دې شپه. او یا قدر ته ووالي قرآن عظیم الشان کې شته چې الله جل شانه چاته ووالي دې چاته کله ویني ته ووالي درکه دې شب قدر ته دغه معنی دا وایي چې دا د تنګسیا شپه ده. نو څه مطلب یعنې دومره فرشتې راکوزېږي چې دا ځمکه دا تنګی د فرشتو دپاره فرشتې پکې ځایږي نو دومره فرشتې راکوزېږي. او دا په دغه صورت کې د دې معنا پیدا ده. الله جل شانه فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر. منګه دغه قرآن عظیم الشان د قدر په شپه کې نازل. قدر خو تاسو وپېژنئ یا تقدیر ته وایي یا عزت ته وایي او یا تقوالي. درېو معناګانو باندې پوه شئ کنه. وما ادراک ما لیلة القدر. څه پته تاسو ته لګي چې د قدر شپه څه شی دی؟ الله جل شانه فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر. د لیلة القدر د شپې په حصه کې چې تا عبادت وکړو دا د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی ډېر ثواب لري. تنزل الملائکه الله جل شانه نور د شپې صفت تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. فرشتي پکې نازل راځي له روح جبرائیل علیه السلام پکې راځي له فرشتو سره. او د الله جل شانه د خاله څومره د خیر کارونه کېږي دا فرشتي راوړي په ځمکه کې د الله احکام نافذ. سلام الله جل شانه فرمایي چې زما د خوا نه سلامي په دغه بندګانو باندې چې په دې شپه کې عبادت کوي. سلام الله جل شانه د خوا نه سلامي په هغه سړي په هغه ښځه باندې چې په دې شپه کې عبادت کوي. یا سلام سلام دې د فرشتو د خوا نه فرشتي حدیث شریف دی څوک سړی څوک ښځه چې په شب قدر کې عبادت ته وي ناستي تلاوت کوي ذکر کوي اذکار کوي منځونه کوي جبرائیل علیه السلام سره ډېرې بېشماره فرشتي او راځي دې ښځې ته د رحمت دعاګانې کوي سلام ورته کوي دې سړي ته د مغفرت دعاګانې کوي د رحمت دعاګانې ورته کوي سلام ورته کوي. سلام نه مراد دا یا سلام دغه شپه چې ده دا سالمه ده پاکه ده د هر یو عیب نه د هر یو منکر د هر یو بې فایدې کار نه. یا الله دا شپه تر کومه پورې د خیر نه ډکه ده کومه پورې فرشتې راکوزېږي ستا د خوا نه به کومه پورې موږ ته الله سلام رارسېږي. هي حتی مطلع الفجر. الله جل شانه فرمایي دا شپه د خیر نه ډکه ده د ماښام د روژه ماتي نه ستا نیولې چې د ماښام د لمونځ وخت داخل شو حتی مطلع الفجر تر هغې پورې چې سبا راوخېږي او د سبا اذانونه وشي روژه ته. نو که په دې شپه کې تا یو منټ هم د الله عبادت وکړو او دا د قدر شپه وه نو تا شب قدر لاندې کړو. داسې خلک شته چې هغوی په روژه کې داسې ځوانان شته د سهار جمعې ته نه راځي. لکه موږ خو درته سهار جمع هم رامخکې کړی ده چې تاسو یخ یاستئ یخ یې راځئ چې جمع وکړو. نور زموږ څه کار دی چې دومره مخکې درته کوي.
ومونږ یو یخي کوم جمع د عام د کوزي د وخت موافق ټول بوده شي کې باندې شي چې کله یې خاصه جمع د ترام د ځوانا راځه سحر موږ په پروژه کې جمع کوو ټول کال بدل راځي د قرانګي د خور تقیم جزاونه شو او تاخير شو یو کې دا خبره مشه علم مثلا چې کوم ځوان د شب قدر په شپه باندې مسلمان مندم جمع وکړ تراویح وکړي او لا ود شو او بشنوي تر پاسې ده او د سحر جمع دا مولا سه په څیر وکړه دغه د دې شب قدر ټول اجر او ثواب دا مسلمان او د سحر موږ په جمع او رمضان المبارک کې نه کې د مولا سه په پتا باندې چوکي امام سے پتا باندې چوکي مور او پلار په پتا باندې چوکي مور ته فرند ته ګونه د لاسونو او کوسي بچي چې پاسه شابه د جمع وخت کې کوي ودن شي شابه تراویح وخت تراویح ته لاړ شي مسجد روز ته لاړ شي چې ستاد وجه نه ستا بچي پسې د قدر د شپې شو دغه ثواب ولیکل شو اے خوري اے مور تا تمام دغه اجر او ثواب الله دې نشي کوي ولې نه ده ستاد وجه نه ستا بچي د قدر د شپې ثواب لاندې کتا ته الله دې نشان ورکړي ثواب ته ولکه معمولی مهنت وکړه دا کله دا په تاسو ورځو کې دا تاسو یو چې مولا سره دا کله زه څه شم ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې مختلف ځینې چا یې وشتم تا دا دغه ورکړی دا چې دا شپه په وشتم د رمضان باندې دی وشتم شپه څوک وایي د وشتم څوک وایي د وشتم څوک وایي وشتم څوک وایي د وشتم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته راوړل مسجد نبوي کې په دې باندې خبرول چې الله تعالی شامل ليله القدر دغه شپه مقرره کړه په دې باندې خبرول یو د صحابه چې د خپل کې باس د اواز اوچت شو خپل کې مباحثه د جنگ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما نه د شپه یې راکول دي خپل کې لانجو ځاخه کوله ما نه یې راشو چې دا کوم شپه ده البته تاسو په تاق شپو په اخري لاس شپو کې په تاق شپو کې د رمضان د ليله القدر دا وګړو اوس الله جل شانه ذکر پټکړه چې الله جل شانه دا خوغه چې ارش په زما بندا ارش په رسول الله صلی الله علیه وسلم امتین سړي او خزي ما ته ودرېږي او دا شپه ورته څنګه د معلومه په چیرې شپه ما ته باندې الله جل شانه دا وګڼه علما فرمایي چې دا وشتم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي دا یو څو د سوره قدر نه د دې یو څو خبرې راو بس وخت چې اهل العلم حضرات ذکر کړي دي او نسبت عبد الله بن عباس ته کوي هغه فرمایي چې دا وشته مشبه او وره او سوره قدر کې 10 کلمات څو کلمات دي 10 او راځه هي حتى مطلع الفجر هي كلمه كما دا ضمیر راځي د ليله القدر دا وشته کلمه ده څومره وشتم دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قرآن عظیم الشان مفسر مفسرین استاد او سردار دا فرمایي چې دا هي لپاره وشتم ته پته ولګیدل چې دا شب قدر تا وشتم شوه بل استدلال وکړي ناشنا په قرآن عظیم الشان کې سوره قدر کې درې ځله راغلي ليله القدر وکړي ان انزلناه في ليله القدر يوم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر دوزل دريزل ليلة القدر خير من 1000 شهر صودا ليلة القدر لفظ راغلي شامل دريزل او د دې دغه چې وش ماري کنه دا حروف نو دا ویش راځي څو راځي ویش راځي ځکه نه حروف ليلة القدر ليلة القدر دا ویش راځي نو الله جل شانه دې طرف ته اشاره کړې ده چې دا وشته مشبه د ليله القدر بهرحال یو خبره باندې څه فیصله نشي بس اصل خبره دا اتفاق د علماء په دې چې دا الله جل شانه په تاسو شپو کې دا خورا کړی کای وشتم دې کې وشتم دې کې وشتم دې او وشتم دې او کې وشتم دې نو شابه په دې شپو کې عبادت کوي الله جل شانه قدر او ثواب ان شاء الله کوشش وکړو یره کې دا شرط راځي خلکو علامات علامات امام احمد بن حنبل د حدیث یو کتاب دی د مذهب امام دی د حدیث یو خپل سند سره روایت راځي مګر په دې کې یو حدیث راځي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شب قدر ليله القدر څه علامات ده. دا شپه چې ده په دې کې به نه یخني نه به ګرمي، ښایسته خاموشه شپه به، هوا به پکې صفای، اسمان به پکې صفای. او بیا د دې شپې د سحر نښه دا ده چې کله د دې شپې سبا راوخېږي، د دې شپې نور راوخېږي او په سبا باندې د دې ورځې نو داسې چل دی چې دا نور چې دی دا به سوري سور او د دې شعاګانې به نه وي، هغه چمک نه دی، د نور چمک به نه وي او د نور دا ټکلې به برابر وي او سوروالی به پکې دغه نښې به کوي. ځینې خلک چې دی د الله اولیا وي پکې ځینې نښې ګوري، ګوري الله ته په سجده باندې پراته وي، نور شیزونه الله جل شانه ته په سجده پراته وي. د دې ذکر حدیثو کې نشته، خو ځینې علماو دا نښې لیدلي. دا ضرور نه ده چې ته به پکې دا نښې ګورې ګینې تا دا شب قدر لاندې کړه، نه نښې لیدلو ته پکې ضرورت نشته چې چا په دې کې عبادت وکړه د الله د رضا لپاره د خالص نیت په هغه د دې شپې اجر او ثواب د الله دی. ځینې خلک پکې دا وایي دا کان یو دا بوټي په ګوري کېږي یو بوډۍ ښځه وه، وایي هغه راپاڅېدله شب قدر ليلة القدر د قدر شپه وه، وایي د هغې ګواښ سیخ لاس شوی و، خپله یې شکولی وه. نو په دې وخت کې خو دا بوټي چې وي دا خو الله ته الټه شوي دي، سجده پرته ده. وایي دې دا سخی راواغېسته او د یو بوټي پورې په کور کې وتړله چې سهار ته راپاڅېدله، نو بوټي خو خپل حالت ته ورتلي. وایي دا چیلنګۍ یا دا سخی دا بوی چې دی وایي دا بره د بوټي کې اویزان دا حقیقي خبرې نه دي. الله جل شانه دا بوټي او د هر وخت سجده کوي، خو که ځینې د الله اولیا هغوی پکې څه نښې نښانې ځانوارات کوي، نو دا کرامت شته دی، دا څه بعیده خبره نه ده. دوی لیدلي دي کتابونو تفسیر دا لیکلي ځینې خلک پکې دا وایي چې په شب قدر کې دا ده. زموږ ستاسو دا د پښتنو ډېر ناشنا متلونه غیر معقول غیر برابر متلونه په شب قدر کې چې څوک راپاڅېد او په هر شي باندې لاس کېښوده نو هغه د سرو زرو چومبې د هغې نه جوړېږي. یو بوډۍ راپاڅېدلې وه او وایي هغې ویل د چېرته په شب قدر دی راشه راځئ دې راپاڅه چې په هغې باندې به څه الله سي هلکه دا خو چې بې شب قدر شپې باندې پوه شو بس خان بابا باندې لاس کېږي نو ظالم خوند کوي. یو پنځه شپږ مناسبه زر په لاس باندې دا خبرې کوم هر دې کې د سرو زرو چومبې د چا نه جوړېږي او نه دی چې دی یو سټینډ د ونې پورې وتاړل دی دی هغه چې دی ورته برابر ځوړندي. دا خبرې ټولې چې د دې باندې هېڅ قسمه روایات نشته دي. خو بهرحال خویندو ته وې وروڼو ته وې کوشش وکړي د خپل عمر دغه اخري رمضان المبارک ځان سره ولیکي چې کېدای شي آینده رمضان المبارک به زه ژوندی نه یم، راځه په دې کې به اعتکاف هم کښېنم، راځه په دې کې به عبادت هم کوم، په دې کې به تراویح نه پرېږدم، په دې کې به یو جمع نه پرېږدم. داسې ډېر ځوانان شته هغوی یې به جمع کړي ټیک ده که نه. او داسې ډېر ښه شته الحمدلله چې هغوی به رمضان المبارک کې تدبیر ګولانې تللې لکه تلاوت پکې څومره خلک کوئ، تلاوت پکې څوک کوئ خیر ده خفه کېږئ نو ماشاءالله ګوره لږو خلکو پکې اوچتې کړې. دا دې لپاره نه وایم چې ستاسو هغه ذلت او رسوایي د دې لپاره چې تاسو سره ما سره تاسو سره اهمیت او سوچ پیدا شي. ذکر پکې ګوره خلک کم کوي، تلاوت پکې کم کوي. زما وروڼو زما خویندو موقته آینده پورې څه پته نه لګي او څوک ملګري به اعتکاف کوي. چا اراده کړې ناست شابه ماشاءالله بل چا اراده اعتکاف کول د کوم څه کې ماشاءالله بل چا اراده شاګر سي د څو کسان اراده شابه چې غاړه په خلاص زه خلک دومره ځوانان کېږي چې جومات کې د اعتکاف والا زیلي سبا چې جمع ته ودرېږو چې نور خلک راځي چې هغوی بار ودرېږي د جومات ډکې دومره خلک کېږي اعتکاف والا د جومات د غم په څوک وي شابه دلته باندې یو کجورې یې راوړله یو شربت یې راوړله څوک داسې شته اعتکاف والا ته به څوک جومات یې راوړي ټول لاسونه اوچت کړي ولې هلکه خیر خدای پاک اوچت کړي اعتکاف والا خیر به ساتي مونږ به ورته راوړي ټیک شو که نه اعتکاف والا غریبو سرسایه راوړي اعتکاف والا ته چمسي واچوه تا ته به الله اجر او ثواب درکړي غریبو زکات ورته راوړي چمکې ورته واچوه چپل یې د اختر نه وي چپل یې ورته واله کپړې نه وي کړې کپړې ورته واخله دا ټول خو به کوي انشاءالله الله دې رحمت وکړي